ته شاته ځان ګډ کیوي او ته مستای کې ته بازایړې ته خبرې کې خبکی کو بنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا جناب صدر مجلس معزز علماء کرام او زمون د کلی او د تاجو خیلو غیرتمندو مسلمانان ورونو زد ټولنا اول دغه حافظانو والدینو ته دغه حافظانو استادانو ته او دغه حافظانو ته چې چا دا ختم د قران مونږ او تاسو ته کو د خپل طرف نه دایته مبارکبادي ورکوم یقینا چې دا خلق د انعام قابل دي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مصلی باندې ودرېدل او د سوره فاتحه نه تر سوره ناس پورې قران مونږه تاسو ته وی زوام د دینه مشکل کار په دنیا کې بل نشته دی مونږه خلق قران پاک راوالو قرآن پاک تکینو بکی نشو ویلے یو پاو دو پاو زیاد نہ زیاد نیمه سپارو بند کو دادای یو ختم د قرآن نه کړي دادای چې کوم دو سپاری مونږ او تاسو ته ماسوتن ویلې دي دادای ځان سره لزل او اتزلاړو لیدي دا په حقیقت کې شلدیر ختمونه د قران پاک دای کړي دي دا یو ختم نه دی عزیزانو مونږ او تاسو ته الله دا موقع راکړه چې مونږ ورپسې شاته ودرېدو د قران لوستل دا عبادت ته د قران اوریدل دا هم عبادت ته خو لیکن دا علماء کرام ناستی د تراو ثواب او د ختم ثواب به هغه چاته ملاویږي چې هغه توجه سره دهان سره تکبیر اولا سره د تراوی کړي وي دا سنا چې زموږ نوې نسل نوجوانان هغه شاته ناس وی غپ لګي او سپینګیره دا یاو کالو د شپېتو کالو دا اتیاو کالو زوعیب هغه بخې ته ولاړ دی تکبیر الله سره تراوی کوي د شلو او د اتلسو کالو حلق هغه شاته ناس ته غپ لګي
دا تراوی کدا سے سړی او تراوی کوي دا علما ناس کی تاسو ته کوي دا تراوی نه کیږي ځکه د قران صفا اعلان دی اذا قرئ القرآن کله چې قران لسته شي نو الله وی تاسو غلی شي وګوته کیږي تاسو غلی شي او دې ته وګ کیدای چې د الله دا کلام دا حافظ دا قاری دا عالم دا مفتی دې دا الله دا قران لولي د دې نخون حاصل کا نه چې ته شاته ځان کېډ کیوي او ته مستای کې ته بازایړې ته خبرې کې خبرې کو بنا ما خوشاته ناس ته وکړو ما دا ټول رسولي دل ته تقریبا 14 رکعات شو چې زرا غلم دغه ماشين سره ناس ته نه چې کوم سپینګیره هغه ولاړو او چې کوم نوجوانونو ماشومان خدا غیر مکلف دي چې بالغ نه دي خو لیکن دا چې کوم زما په عمر کې دي د شلو کالو دي د 13 کالو دي د 25 کالو دي دا خود طاقت زمانہ ده دلره د سپینګری نه حیا نه ورزي چې دا سپینګری تکبیری اولا سره تراوی کوي او زه شاته ناسته ما او چې امام رکوع لړشي او رامنډه کم یاد ساتي دا علما ناستی د فقهاو یو مسله ده چې کله استام لا د امام د ملا سره برابر نشو ستا رکعاتو نشو دی براشي سر بس الله اکبر د تکبیری تحریمی نه پس قیام فرض دی قیام نشته دی پر ډایرک رکوع لړشي اج دې څنګه رکوع لړشي امام وای سمع الله لمن حمدا د دملا داسې ده د امام لات نه غشوا د دملا د امام سره برابر نشو د سر نه رکعات نشو نه د شلو په ځای لس رکعات تراوی وکړي د شلو په ځای لس رکعات تراوی وکړي خدوام د غلستم الله قبول کی دا زمون د نجات د پاره هغه کافی ده یو حدیث کې راځي وروړو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمای یو صحابي وای یو ورځ رسول الله مبارک تشریف راوړو پیچ کله په منبر پړم باندې پوړکای باندې پکې خود به امين دوی پوړای تو خود به امين درې می پوړای تو خود به امين مجلس ختم شو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا رسول الله مبارک نه تپوس کوي د خدای پیغمبره تا خلن یو ناشنا کارو کو وی تاسو چې خطای تاسو درې ځله امين وي د دې پس منظر مونږ بیان کړي نبی علیہ السلام او ته عمره ویزه چې کله د منبر وډمبنای پوړکای ته ختم نبی جبرئیل لاغه او جبرئیل یو خیره وکړه چې هلاک او تباہ او برباد شي هغه سړی چې پاغه باندې د رمضان المبارک میاشت رااله او د دومره عبادت اونکو چې الله جل جلاله د بخنو کی وی ما وی چې امين جبريل سوکته چې چا ټول انبیاء ته وحی راوړی دا د فرشتو سردار دی څلور فرشتي اولو العزم دي پای کې د ټولو نه اول جبريل امين دی سور انبیاء 1,24,000 راغلي دي دی ټولو ته د وحی ډیوټي دا حضرت جبريل علیه السلام کړی دا او امام الانبیاء وی جبريل خیره وکړه او ما په امين وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا امام الانبیاء دی او د ټولو اولنې پیغمبروم دی د ټولو اخرنې پیغمبروم دی اوس کدا غي د نبوت نرستو مرزا او بل د نبوت داوی کوي دا داوی بیکار دي نبی علیہ السلام وی كنت نبیا والآدم بین الماء والطین آدم علیہ السلام لا پیدام نو چې الله ما ته نبوت او رسالت را کړو حضرت آدم علیہ السلام وی ما په عرش باندې کلمه ولیدا لا اله الا الله محمد رسول الله دا الله نه تاسو کوي دا محمد څوک دی وی دا ستا په اولاد کې دی او دا به امام الانبیاء وی نه چې جبرئیل خیره کوي او نبی علیہ السلام په امین وی د دې په قبولیت کې شک نشته لري اوس خپل رمضان المبارک میاشت او زمون ډیر بد نصیب ورونه بد نصیب بوته وو چې په دې رمضان المبارک کې روزي خوري دی بعض خلکو ته معمولی غونتی بیماری بس د ځان نه مفتیان جوړ کړی دي کفاره باور کی
او روزه به وخوري دا هغه روزي کفاره به ورکړي دا حضرات ناس دي د پوسټ وکي چې کله سړی بالکل د نسلو په حق کې نه وي ضعیف ته داغې نه رستو د خکېدو سو امید نشته دی بستر مرګ باندې دی نو هغه سړی که روزه خوري د خپل روزې کفاره به ورکوي نه دی چې رمضان شروع شي 3000 روپۍ به جیب کې اچولي چا غریب له به ورکړي دا زما د روزو کفاره خدای دې بیخه بنیاد وباسه نه کا کتا دې رمضان کې روزې وخوړې نه چې ته د بیماری نه خشي دوباره به قضا راګرځې ته به کفارو باندې نه خلاصېږي کفاره خو هغه سړی ورکوي چې هغه شیخي پانی وي یا هغه په داسې مرض کې مبتلا دی چې دی نه په اوړي کې روزه نیسلی شي نه په ژمي کې روزه نیسلی شي دا یو شرعي عذر دی که داسې سړی بیا د روزې کفاره ورکوي نو کفاره یې کېږي په تبه او په ټوخي باندې په معمولی بیماری باندې روزه خوړل دا څومره عظیم ګناه دی قصدن عمدن لکه زیدي دا کسابان له تاسو تبا قسم ورکوي وایي تاسو روزه نیسئ څوک هم که درته چا وخوړو چې او موږ نیسو کېږي بره سره ځم د سیل می خوري ښه ما لالوی که نه یو څاروی لالوی تا د خو په دې مکلف نه یې چې تاسو څلور پنځه میاشتې لالوی می لالوی لیکن روزه خو په تا باندې فرض ده د دې بدن رب کائنات په قبر کې تپوس کوي د دې بدن رب کائنات په محشر کې تپوس کوي د دې بدر نه په پولیس رات باندې تپوس کیږي الته بس جواب ورکې الته بس وای چې ما کار کو زکه می خوړه